بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې د مخلوق بحث تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل مخلوق ما ته ډیر محبوب دی. درس پرونو کسانو اوریدلی او بعض کسان داسې و چې ختم نبوت کانفرنس لتلی و نو بیا اوریدلی نو چې د درس ذوق کم کسان لري پرون راغلی او ما ته پته ولګېده ځکه مطلوب الکوي امام ابو یوسف رحمت الله علیه درس ناستو امام صاحب ته درس ته ناستو نو طالبانو باندې اوازو شو وی الکه کلی ته اتی راغلی دی ټولو طالبانو منډې کړي کتابونه پرېښود منډې والي امام ابو یوسف رحمت الله علیه طالب دی پکې داسې ناست دی ټول طالبان اتی لیدوله لاړه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احادیثو کتاب ته ناست دی لکه پرون چې کسان ناستو نو امام صاحب ورته وی تم د اتی لیدوله لړ شه کنه هغه ته حضرت زه د اتی لیدوله نیم راغلی زه احادیثو مبارکو له راغلی یم او چې دا مې حاصل کړه اتیان به خلک ما پسې کور ته راولي د اتیانو څه مجال چې زه ورپسې منډې وام نو خبره دې پورې کوم زما محترمو درس کې به قضایي نه کوې او نه به کمې کوې ګورې ښه بیا به خفه شم بیا به درته درس پرېږدم او تختم به مانه دا په زه خو ستاسو دپاره راځم نو چې تاسو نه کښېنئ د ما ګوره داسې مولایي او داسې نه لګي چې لس کسان به ترجمې ته ناست او زه به ورته سر خوځوم او دا به کوم ما انشاءالله د ما تحریک داسې دی چې د نورو مساجدو نه به دا مسجد ډکېږي د خدای په فضل او تاسو به احادیثو مبارکو درس له الله راولي او ستاسو الله انتخاب کړی دی نو مخکني حدیث کې تیر شوي نبی تفصیل کوم ځکه پرون کسان نور راغلی نبی علیہ السلام او فرمایل چې الخلق عیال الله دا مخلوق د الله کومبو اهل دی او فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله نبی علیہ السلام فرمایل محبوب ترین مخلوق ماته هغه خلق دی چې زما د مخلوق سره خیرخواهي او نیکي کوي دا بهترین خلق نو خو بس تاسو نه راغلی تفصیل درته نه کوم به صرف معنی م زده کړم نننی حدیث کې نبی علیہ السلام مبارک د مؤمن صفت ذکر کوي چې پکا مؤمن څوک دی نن به تا ته پته ولګېږي چې زه پکا مؤمن یم او که کچا مؤمن یم نن به ته د خپل ایمان پته مولګي مانه چې زما د ایمان پرتوغاښ مضبوط دی که نه کچه د زر ډیله کېږي نبی علیہ السلام او فرمایل المؤمن من سلم المسلمون من لسانه و یده نبی علیہ السلام او فرمایل پکا مؤمن هغه دی چې نور مؤمنان د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه محفوظ دا پکا مؤمن دی بس چې چاته ضرر نه رسی بس دا مؤمن دی د ما محترم او بیا بعد خلک داسي الله دې ماپیو کې خلکو ته ضرر رسی اسې به څه ضرر رسی یا په زړه کې اکثر زویم بغضي بس حسدي باطن ګندۍ زما محترمو د باطن اصلاحي نه شوې او بیا مسلمان سره لږه غوندې قطر راله لږه شان کچي راله بیا ورته ضرر رسوي کندې ورته اوباسي مخالفین وله په کلي کې پیدا کوي مولوي صاحب د خولې نه یو خبره داسې ووته نو زړه کې د ورسره مخالفت پیدا شو او زړه کې د منافقت مولوي صاحب سره پیدا شو خو دا صرف منافقت نه دا د حسد داسې اور دی چې نور مرګري به هم بیا ته پیدا کوي او زه یو خبره کومه مولوی صاحب چې عالم دی پکا عالم دی چې هر خبره کوي نو د قرآن حدیث او دلیل والا خبره به کوي بلا دلیل خبره به مولوی صاحب نه کوي چې عالمي او بیا بعد خلک اعتراض وکړي مولوی صاحب دا خبره وکړه نامناسبه د بار په خلک تبصرې کوي وایم ایمان ګورم د مقتدي چې مولوی صاحب ته ودرېږي مولوی صاحب په منبر دی دا خبره نامناسبه کړې ده او زه ویم چې نامناسبه ده بیا دته مع دلیل خبره کوم سره د دلیله دله جواب در کوم خو ستا ایمان ګورم چې ته راپاسې او مولوي صاحب ته ووایې داسې مولیانو ته نه ګورې اخونان مولیان نه یادومه خو د دوو پیسو دپاره ته وله جیب کې 100 روپۍ 1000 روپۍ 1500 روپۍ واچوه بیا دله مسله الټه کوي مړه وایي جنت در باندې واجب کومه په 500 روپو باندې هغه مولا نه یادوم
حق پرس مولا یادوم چې یو خبره وکي او دا خبره کومه ګوره دا مه وایه چې زه په ظاهر مولوي صاحب ته دواړه لاسونه ایښي دي مولوي صاحب تابعدار مجي مولوي صاحب ستا غلام خادم نوکر مجي او زړه دې تور دی ګوره قسم دې خبره کوم چې پکا مولوي صاحب دی او عالم دی د نبی علیه صلات والسلام مبارک پټکي ورته په سر دی او ته ورته لاس میلو کې او مخاطبه ورسره ستا وشي که ته ورته په ظاهر لاسونه دې په سینه نیولې دی او زړه دې تور دی نو ګورې مولوي صاحب ته پته لګي ښه الله د مولوي صاحب په سترګو کې سکینر پټ کړی دی بیا ستا د باطن نه خبره کوي چې دا سړی ما ته وایي چې مولوي صاحب غلام یم جي تابعدار یم او تا سره لاس هم میلو کي نو مولوي صاحب ته پته لګي او عالم بزرګ ته پته لګي چې دا سړی ما سره مخلص دی که دا منافق دی بالکل پته لګي علماو ته پته لګي د قیامت علامات دي نن تا ته د بچي د مور په ګېډه کې پته لګیږي چې دا الک دی که جینۍ ده نو مولوي صاحب ته ستا د باطن پته ولې نه لګیږي دا ګوره ونه وی چې مولوي صاحب څه لګیا دا د قیامت علامات دي د هر څه پته لګیږي زما محترمو نو ما ووی انسان به هغه مؤمن دی نبی علیه السلام وفرمایل چې المؤمن من سلم المسلمون من لسانه و یده د چا عزت ته غل نشي د چا خور مور ته غل نشي دام یو نقصان دی چې د چا خور مور ته غل شوي د چا مال ته غل شوي دام نقصان دی هغه یو طالبو نو پلارې کریانې دکانو نو هغه طالب ډیر زیات ښکلی و الله ډیر حسن ورکړی نو په لاره به تېرېده نو یوه جینۍ پې عاشقه شوې وه طالب یې خوښ شوی و بس نو هغه طالب خپل نوکر ته ووې وایي دا طالب ماله را دننه که هغه نوکر هغه آقا خپلې دغه ته ووایي نوکرې ته وایي دا طالب پس چل لا دننه که پیسې در کوم د پیسو په لالچ کې خلک هر څه کوي د ما محترم الله دې مونږ ایمانونه قوي کړي چې یو طرف ته کروڑونه روپۍ پرتی او بل طرف ته زما د ایمان موازنه وشي او زما ایمان پې درونی الله دې زمونږ داسې ایمان پیدا کړي او ویمه ګورئ ښه چې د چا په لار کې 10 روپۍ هم پرتې وي ستاسو ایمان ګورم چې ګوتې وله ونسئ دا نقطه د علما کرام فرمایي چې پیسې دې د لار نه روک شوې شی دې راواغست نو هغه به ځان سره د امام صاحب په نیز باندې یو کال ساتي او چې وی ساتي نو د هغې نه پس په مالک کې پیدا نه شي نو بیا به صدقه ورکې ستا دپاره د هغې استعمالول حرام دي خلک دا خبره کوي جي د الله په لاره کې مې ومونته دا خبرې ونه کې ګورې ایمان به قوي ساتي نو طالب پسې کریانې دکان ته نوکره راله سودا یې واغسته څه پیسې پاتې شوې وایي پیسې خو وایي هغې ورته پیسې ډېرې کېږي پس چل یو تدبیر یې جوړو د طالب د دننه کې وایي ښه ډېرې پیسې کېږي وایي زه دا زوی دې را سره راولېږه نو دله ورکومه ابې طریقه جوړه کړې پس چل یې هغه جینۍ له دننه کوي دا طالب وما وایي د چا مال ته غل نشي او د چا عزت ته غل نشي زما محترم دا خبره یاد ساته طالب وسره روان شه بار ورته ودرېده ابې ورته وایي بچیه دننه راځه زما د نوسي پځې هغه ورته ابې دننه نشم تللی ګناه ده وایي نه بچیه څوک شته نه نو را دننه شه زویه زما نوسۍ را دننه شه هغه وایي ابې دنه چې ما ته نوسۍ وایي وردننه شي جي طالب چې طالب وردننه شه ابې کونډه واچوله وتښتېده چې وتښتېده هغه مو د غټو خلکو کورونه یې لارې پکې ډېرې زیاتې قبر کې ګورې لار نشته دا خبره یاد ساتئ ښه دنیا کې به ته ورله کور له 2 ورونه وباسې په بل به وتښتې قبر کې ګورې ګیټونه او لارې نشته دا چې ستا په ذهن کې ګورې زما محترمو په ګیټ باندې ور انټري وشوه هغه جینۍ پې راووته زنانه ځان نه داسې کپړې اچولې وې نبی علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې کاسیاتن عاریات ممیلات مائلات حدیثو کې راغلی دی بعد خلک کوئی مولوي صاحب د اخلاقو نه پرېوتې خبرې کوي زه وایم راشه تا ته د پیغمبر احادیث کولاوم وګوره هغه وایي زه نه وایم دا خبره یاد ساتئ ګوره چې دام ذهن کې رانی شي نبی علیه السلام وفرمایل کاسیات بربنډې ښځې به عاریات ممیلات په خپله به ځان ته سړي مایله کوي و مائلات او سړو ته به مایله کېږي دا د قیامت د علامونه ده ګورئ تاسو ته به دې کتاب کې راشي انشاءالله
وی داسې کپړې اچولې وې چې دا طالب ماته مایل شي او په ګناه باندې اموخته شي. لکه سوره یوسف کې الله تذکره کړې ده چې زلیخی یوسف علیه السلام دننه که نو پټوانې داسې لګولي په کمره کې چې بربند پټوانې لګولي چې دا یوسف علیه السلام ما سره په ګناه باندې اموخته شي. د قرآن تذکره کوم ګوره بیا په مولوي صاحب اعتراضونه کوي. بار بار دا خبره کوم بعد خلک وایي مولوي صاحب پرېوتې خبرې کوي. زه ما سره مخاطب شه بار بار دا خبره کوم چې داسې کپړې اچولې وې. طالب چې وکتل سترګې پټې کړې چې دا څه په ګناه اموخته شم. ورته وایي سترګې وغړوه ور مې د پسې تاله کړې دی که د دې ځای نه اوځې زما خواهش په پوره کې ورنه که اوځې په بدنامۍ به اوځې کلي در باندې خبروم چې په ظاهرې پټکې والې دی ما سره زنا کړې ده بدناموم دی تهمت تر باندې لګوم. بعد خلک داسې چې اسې تهمتونه لګوي د ما محترم د تهمت لپاره هیلې جوړوي چاته غلي نو تهمت پې لګوي په څه طریقه باندې. الله دې موږ د دې نه وساتي. نو طالب ورته پوه شه چې یاره دا خو مې اوس بدنامۍ او بېعزتي او بدنامي ډېر بد شی دی د ما محترمو. طالب ورته وي ټیک ته ستا حاجت پوره کومه خو یو کار دی ستا حاجت پوره کومه خو یو کار دی ماله ډک او دسماتې راغلی دی ډک او دسماتې کوم بیا روزم. هغوی خزان برابر کوي ډک او دسماتې کوم. نو پخوا دا پلشونه نو دا اوس چې کوم دي عملیات ښکته مانه لړ شي اوبه پې ور واچوم نام و نشان یې ښکاره نه شي. پخوا داسې نه و مشرانو ته پته وه کور کې به یې زنانو دپاره خښتې ایښې وې په هغې کې به عملیات کول او بیا به بار په ډیرانونو غورځول. پخوا دا طریقه وه او سړي به ساراګانو ته تلل بار ته. اوس خو چاته ووایي چې بار ته ځم هغه وایي هلکه سعودي ته روان یې اوس خو بار ته دې ته وایي موږ به ورته بار ته روان یو. نو هغه دننه ورغې چې وی کتل په پلش کې مانه غسل خانه کې ډک او دسماتې پروت دی او د زنا د بچ کېدو دپاره طالب ډک او دسماتې رالی په لاسو کې د بل چا ډک او دسماتې دی او ټول ځان په ډک او دسماتې باندې لړت پړت که او چې بار راووته هغه جینۍ ولیده وایي روک شه په منه ته خو مردارې. طالب ځان د بچ کېدو دپاره و قسم دی که ما سره چا دا کار وکړه زه وایم هلکه مونږ ته کار څوک پرېږدي غني خان یو شعر ویلی دی خو زه نامناسبه دی ماشومان پکې ناستې مشرانو ته به یې چېرته پټ وویم ما نه تپوس وکړئ ښه بیا به تاسو ته پټ وویم خو ډېر عبرت والا شعر دی تاسو ته پکې ډېر علم راشي. و طالب چې راووته بار ډېر خوشحاله دی د خدای شکریه ادا کوي خدایه چې دا ډک او دسماتې خلک وایي لکه خلک ته دغه کې نن زه ډک او دسماتې د ګناه او د زنا نه بچ کړم. طالب را روان دی د درس په ناوخته شوی دی د احادیثو مبارکه او درس له روان دی ما وی د بل چا عزت ته غل نشه د بل چا عزت محبوب وساته محفوظ وساته گویا زما رب بیا کومه معامله کوي. طالب راغی د جمعات په غسلخانه کې غسل وکړه دسته کې احادیثو ته کېناسته لیکن چې څنګه په احادیثو کې کېناسته جنتي خوشبویي په درس کې شروع شوه ټول سبحان الله وایي. مولوي صاحب چې درس ختم که شیخ صاحب وایه دا خوشبویي چا مګلې د دنیاوي خوشبویي نه ده دا وایه. طالب سر ښکته کړی د هغه نه خوشبویي تله ما وی زما رب ډېر غیرتي ذات دی د خدای په ذات غیرت وکړه نو بیا ته خپل عمل او خپل جسد ګوره. یو طالب ورسره خوا کې ناست و هغې خوله بوی کړ ډېر استاد کس طلب که طالب راوسته وایا طالبه دومره ښکلې بوی څنګه ځي استاد یې سپری مې مګلې ده استاد یم د احادیثو مدرس دی وایي قسم د دنیا کې ما داسې خوشبویي نه ده لیدلې ما ته جنتي خوشبویي ښکاره کېږي علماو طلبو ته د خوشبویۍ پته لګېږي وایي استاد یې کیسه کومه ما سره داسې معامله وشوه ما ځان د زنا نه بچ که ډک او دسماتې برداري بدبویي مې په خپل بدن باندې برداشت کړه وایي چې دلته د جماعت غسلخانې ته رالم شکرونه مې ایسته وایي چې څنګه مې ولامبل او لږه ګرمي وشوه زما د خولې نه څنګه خوله د بدن نه خوله ووته قسم د عطرو والا خوشبویي ته الله تبارک وتعالی روانه کړه. دا د ګناه نه په بندېدو باندې او د مسلمان عزت نه په سالم ساتو باندې اوس الله دې ماپیو کې خیر شر القرون زمانه ده اوس د ګناه نه څوک بچیږي هغه بزرګو بره په غر کې ناستو الله یې کولو یو ښځه چې ته په لاره تېرېدن ورغلې وه چې غر ته وخته ویې کتل وی سړی دی سړی یې راټینګ کو د شاته نه وایي ما سره ګناه وکړه هغه ورته خدای ته وګوره د فقیر سړی ما الله کو ما نه وړه یاره بس
ښځې ونیو ګوره د غره نه چغې وام اواز ډېر لرې ځي تنګ شوی خو نه یې که نه حاجي صاحب خو سړی پرېږدي نه مړه حاجي صاحب دوه واقعې به کې 9 بجو پورې دا څه کې نه مړه ټوله شپه به ورته لګیا شم که نه وایي ښځې وی شرموم دی بزرګ ورته وی ټیک ته شرمې مې زه ښکته کوزېږم حاجت کومه نو بیا راځم نو بیا د سره عمل کوم ستا خواهش پوره کوم ښځې وی بس خوښه مې ده بزرګ ښکته راکوشو چې ښکته راکوشو وتښتېده بل غر ته وخته او کېناسته الله الله یې کول دا د بزرګانو دغه د ښه خاصه ده ځان پسې چل د ګناه نه بچ کوي نن خو زه په هر قسم ګناه وردم ګورې قسم دی غیبت یې زه کوم دروغ زه ویم ګیره زه خره یم چې په نوم یې ګناه ده زما د مؤمن نه نه ده پاتې او ځان ته مؤمن او مسلمان ویمه نوم یې ګناه ما کې الله دې معافي وکړي نو چې بل غر ته وخته کېناسته هغه جینۍ ډېره سات ایساره وه توجه مه خرابوئ خیر دی دا خو معذوره دی توجه به نه خرابوئ زنانه ډېره سات ناسته وه چې سړی راونښته بس هغه لاړه دی خو د ګناه نه بچ شه که نه نو زمانه تېرېده دا بزرګ نوجوان و بیا سپینګیرې شه نو چې سپینګیرې شه هسې یو آه غوندې وکړه وایي ګوره په نوجوانۍ کې ماله غر ته یو ښځه راختلې او ما زنا ونه کړی څه چانس رانه مس شو موږ وایي جي چانس رانه مس شو موږ دا خبرې کوو قسم دی خفه کېږئ مه ګورئ زه بیا سپینې وایم خلکو باندې بدې لګېږي بیا ما خلک اعتراضات کوي خو پټ پټ چانس مس شو د مانا دی په زړه کې راله مراقبه یې کوله چې کله مراقبه وکړه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ورله خوب کې راغې وایي حضرت نوجوانم ځان مې د ګناه نه بند که اوس سپینګیرې شم نو خدای په لعنت کړم زما د ګناه باره کې تصور پیدا شو نبی علیہ السلام مبارک ورته وویل وی خفه کېږه وی فرمایل خفه کېږه دا ستا ګناه نه ده دا د زمانې ګناه ده کوم وخت کې چې ته نوجوان وې نو ستا زمانه زما د محمد زمانې ته نږدې وه او اوس چې ته بوډا شوې نو ستا زمانه زما د محمد د زمانې نه لرې شوه نو شر القرون زمانه ده او فتنې به پیدا کېږي ستا په زړه کې به تصورات غلط پیدا کېږي خفه کېږه دا ستا ګناه نه ده نو دا شر القرون زمانه ده زما محترمو دې زمانه کې د ګناه نه بچ کول ځان ډېر ګران کار دی د مسلمان حق نه بندېدو نه ځان بچ کول موږ وایو قسم دی اومې و دا وایو اومې و بس دا لفظ مونږ ډېر وایو یاره جي اومې و زه وایم خدای دې غرق که دی دې نه دی والی خپل ځان دې غرق کو الله فرمایي وی الخلق عیال الله دا خلق زما کومبه ده د خدای اهل دی او چې ته د خدای مخلوق سره دوکه وکې نو الله فرمایي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم الله وی دا دې ما رب سره دوکه نه ده کړې دا دې د مسلمان سره دوکه نه ده کړې دا دې د خپل نفس د خپل ځان سره دوکه وکړه خو ته نه پوهېږي ځان دې و په حقیقت کې د قیامت پر ورځ به ما ته مخاطب شي او زه به درته یم وایه که نه چې تا ویلي و چې ستا مخلوق مې وو وایه اوس د هغې حساب کوه ځان دی والدې دا زمانه خو تیریږي دوه د قسم د مونږ ماشومانو رالوي شو دا د پټکیم وواله ګیرې م تورې شوې څه وخت پس ګیرې به م سپینې شي او دا زمانې نه مانه د دنیا نه به مرحلت کېږي نام و نشان به م پاتې نه شي بیا به زما او زما د رب ما سره محاسبه کېږي د ما محترمو زه وایم قسم دی که بادشاهي غواړئ د بزرګانو لمن ونیسه د علمو د پټکو شملې ونیسه او کېنه جولې ونیسه دغه شملې د علمو بزرګانو لمنې شملې د پټکو د سوري لاندې ځان راوله د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالی خپل عرش د سوري لاندې ځای درکړي د ما محترم خو ته پوهېږې نه ګوره بادشاهي بزرګانو علمو سره د حقیقي ښه زمونږ خو هسې عارضي مشري او بادشاهي ده وایي اورنګزیب بادشاه دا واقع وکړم که پرېږدم ټایم به وړي ډېر نو اورنګزیب بادشاه والد صاحب کمزور وفات کېده دې واقعې ته توجه کوئ ښه نو د بزرګانو سره به مینه پیدا شي د ده یو ورور و دار شکوا یې نوم و هغه هم بادشاهۍ ته غلو خو هغه الله والا نو او نه به د الله والو سره ناسته کوله او اورنګزیب هم بادشاهۍ ته غل نو خو هغه وی چې بادشاهي ما ته میلو شي چې د مخلوق تابعداري او خدمت وکړم په دا بادشاهۍ باندې
الله مال درکړه لکه حاجي صاحب ووې زه به خدمت کوم ریکا دی صاحب وایي زه خدمت کوم دی نه وایي چې منه مال راغلی زه به دا کوم خدمت کوم بس دا بادشاهي ده بس منم دې ته بادشاهي ویم مشري مې نه لګي او نه مې مشري خوښوي د ما محترم مشرۍ والا کس مې هم ډېر بدي شي څوک چې نیغ نیغ کېږي او مشر کېږي ډېر مې په سترګو بد لګي خادم میں پکار دے نبی علیہ السلام او فرمایل سید القوم خادمهم تاسو مشر په حقیقت کې ګوره خادم دی که تاسو پوهیږئ موږ له خادمان پکار دي چې د قوم خادم خدمت کوم جی تاسو غلام خدمت په کوم په دا مال الله چې کوم را کړی دی نو اورنګزیب وی خدمت پکوم دار شکوا ته چا یو بزرگ او خو دار شکوا د اورنګزیب ورورو وی دغه بزرگ لړ چې دا ته دعا وکړه نو تاج او تخت په دته ملاویږي دی چې لړه بزرگ له څنګه ملاقات لړه خبرې ته توجه کوي ښه چې بزرگ له ملاقات لړه نو هغه ورته د خپله موسله کېښوده وی کېنه پې هغه حضرت ستاسو مخکې کوم دی کېناستم نشم کېناستی جی وی کېنه پې وی جی نشم کېناستی درې ځلې ورته وی کېنه وی حضرت نشم کېناستی بعد خلکو نه تقوا راوبهیږي هلکه خو چې درته ووایي کېنه الامر فوق الادب امر وشو چې کېنه بس کېنه دی کې خیر دی هغه نه تقوا راوڅڅېده د هغه په مخ کې موږ نه په ظاهره تقوا رابهیږي شا په شا ګورې تابعدار نه یو خفه کېږئ ما نو چې په جانماز کې نه ناسته پتلو کې ورته وی حضرت ماله جی تخت پکار دی د بادشاهۍ نو حضرت ډیر هوښیار ورته وی ما خو درته تخت وړاندې که خو تا ته انکار وکړو د ما محترم بزرګ ورته یو نکته ووی ما خو تخت وړاندې که موسله یو تخت دی تا د دې نه انکار کړی که دا دې قبوله کړی وه تخت به میلاوېده هغه تندي له رابغول چې او جی غلطي شوې ده چې د کاري صاحب کور ته نه متلی او شی مې نه دی لګولې غلطي شوې ده شوکته صحیح ویم که نه دا به د قیامت د سبا پورې دا خبره چلیږي وی حضرت بس دې لړه دې اوس غلی غلی کېده چې یاره دغه ته پته ونه لګېږي زما مشر ورور ته پته ونه لګي او بزرګ ورته ښکاره نه شي ما ووی د هغه مخکې نه د علماو بزرګانو سره دغه هغه به دغه بزرګ له راته چې کله د والد صاحب د وفات ټیم شو راغې کېناسته حضرت ورته بیا موسله د اورنګزیب ته وړاندې کړه وی حضرت د تاج او تخت په دغه کې راغلی ما حضرت ورته وی کېنه په جانماز وی جي ستاسو مخکې وی درته ویم کېنه چې څنګه یې ورته ووی په جانماز یې کېنه واپسې کې وی حضرت دعا وی تاله ما تخت درکړی دی ځه او که تاج غواړې تا ته چې د اودس دپاره کوم خادم او اوبه اچي هغه کس نه تاج وغواړه وی پټکې راته په سر که نو تاج به هم درته میلو شي وی حضرت پوه شم کله چې راغې خادم ورته اوبه اچولې هغه خادم په حقیقت کې یو بزرګ انسان خو اورنګزیب ته پته نه وه چې اوبې ورته اچولې پس چلې پټکې کوس که او لاس یې بند کړه چې اودس یې پوره که خو خادم ته وایي دا پټکې راته په سر که هغه ورته حضرت په خپله په سر که اپې پوه یو چې ګنه د ما رس چا پاش کړی دی بزرګانو ته پته لګي د ما محترم تاج میلو تخت میلو دی خو تاج د میلاوېدو کې اوس خبره کومه لاسونه د بند کړي دي وی میلاو کا وی ور په سر که راته وی نشم په سرولی حضرت وی په زوره ورته وی خادم ته وی قسم دی که زه په سر کم ته بیا راته په سرې هغه خادم چې ورته پټکې په سر که وی دغه بزرګ دی خدای تباه و برباد کړي چې زما راز یې درته پاش کړ دته پته وه قسم دی بزرګانو ته یو بل ته پتې خو ګورې بزرګ پسې خبره کولی شي ته ورپسې ونه کړې ښه هسې نه چې تم دا ووې وایي د ده د خدای کور د میردین جومات کې را دی پاش کو زما وایي چې څنګه ورته تاج په سر کې د تاج میلو شو کله چې بادشاهي میلاوېده پلار یې په خپله باندې راغې او د زنکدن په دغه اشارې ورته وکړه په تخت باندې کېنو خپل پټکې ورته په سر که زه ویم دا تخت چې میلاوېده د بزرګ په ناسته باندې او د موسلې په ناسته باندې تخت میلو شو او تاج چې میلاوېده د بزرګ په امر باندې الله تبارک وتعالی بادشاهي ورکړه زما محترم که ته بادشاهي غواړې راشه په دا موسلو باندې کېنه او بادشاهي به الله درکوي او په حقیقت کې به بادشاهي دا بادشاهي نه ده چې تا سره مال دی ما بغیر ماله چې ستا وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه دواړه طالبان دي امام صاحب سره روان دي نه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاګردانو دوه روانو چې روانو اوس هارون رشید باچا د بره نه تماشه کوي په محل کې تماشه کوي چې وی کتل د دوو طالبانو جنگ دی اوس او پسې جنگ دی خبر یې تاسو نه خبره خبر یې بس چې نه خبر بیا څه کوي حدیث ته غوږ کېدی خبرو کې کنه د تو طالبانو جنگ دی جی
چې د دوو طالبانو جنگ دی جی په پیزارو د استاد جنگ دی یو وی پیزار به زه سینې پورې نیسم بل وی پیزار به زه سینې پورې نیسم هارون رشید باچا ورته بره د محل نه ګوري وایي چې دا طالبان څه کوي یو ښځه م ورسره ولاړه ده فیصله په دې باندې وشوه طالب رومیال د جیب نه رابار که پیزار یې پکې د استاد جي واچو د دوو پیسکو نه یو طالب نیولی دی او د دوو پیسکو نه بل او د استاد پیدار یې روان کړي د ما محترم ښځې ورته وویې تم بادشاه یې مړه دا بادشاه دی چې نن خلک په پیزار باندې جنګونه کوي دې ته امیر او بادشاه وایي تم ځان ته بادشاه وایې ګوره ځان ته بادشاه ونه وې ته خو په پیسو بادشاه یې نه زه وایم که بادشاهي غواړې ورشه د علماو خدمت وکړه د علماو پیزار والا الله به بادشاهي هم درکوي تاج به هم میلاویږي تخت به هم میلاویږي عزت به هم میلاویږي هر شی به الله تبارک وتعالی درکوي خو مسلمان ته ضرر مه رسوه حدیث ته غوږ کښېږدئ المسلمو مسلمان چې دی من هر هغه څوک دی سلم المسلمون چې سالمی نور مسلمانان من لسانه د ضرر د ژبې د ده نه و یده او د ضرر د لاس نه والمؤمنو مؤمن چې دی من هر هغه څوک دی امنه الناسو چې په امني خلک علی دمائهم په وینې تویولو باندې و اموالهم او په مال باندې د چا مال او وینې نه تویوي دا مؤمن او مسلمان دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولسته خدای دې مجمع وره د خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته او څوک خصوصي چې کومې خویندې میندې زما دا درس اوري خدای د رحمت او د شفقت په نظر ورته خدای وګوري الله دا درس ته د حاضر مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوه الله د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي مصیبتونه دي دردونه دي پریشانۍ دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا چاته څه قسم د چا زړه کې څه قسم شرعي حاجت دی خدای د دې حدیثو د کتاب په برکت باندې خدای د خپل در نه پوره کې الله دې کې کاروباریان ناست دي خدای کاروبارونو کې برکت واچي الله د چا رزق کمزور دی خدای رزق ورته بېدرېغه ورکې الله څوک قرضدار دي خدای د قرضونو نه اخلاص کې سپینګیري پکې ناست دي خدای عمر کې برکت واچوه ماشومان ناست دي خدای با عمل عالمان حافظان ته خدای جوړ کا الله د دې کتاب په برکت باندې د کلی کې بیماری دي بے اتفاقی دي په خپل دست قدرت خدای ختم کا الله دا کتاب د دا کلی د پاره د رحمت ذریعہ خدای وګرځوه الله د دې کتاب په برکت باندې دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو نه خدای اوساته د هر قسم تانو کچرو هسپتالونو منافقانو نه خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کلی په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله